فکر کورنیو سره زمي یوسف بنگش مودا د پی ټی آی درنې کې موجود یو د پی کی پشن مې نو دلته سکوم د خلک وروتلی دي مقررین وروتلی دي پی ټی آی ورکر وروتلی دي او دا دوا لري چې موږ سره کوم نتیجه پراته دي فارم 45 هغه بل شاید او چې دوی کوم پریزایډینګ افسرانو کوم آرو د کوم ریزلټس تولې دي کوم 45 تولې دي هغه غلط دي هغه کې رد بدل شوی دي نو په دې واجب باندې دوی دا درنا شروع کړی دي دوی کې کوم پوارم پټي پای دی په مطابق نتایج اعلان وکړي که ان کیس بیا دوی نه کوي نه د عوام وروته دي دا منډیټ وروته دي دا منډیټ باندې خپې شوی دي په کور د عوامو منډیټ احترام کی اگر شی چل د پولینګ بوت سره و یا نه ووټینګ یا ټوله 1100 وټانه او 1700 هغه ووټ داندې په ذریعہ چولې وو نه ټوله مکلیر کو حق محق تور سوالو دینه مخ کې مو یو امن کومه جرګاوه کا اسلام آباد کې تاسو ته پته وي په هور کې بچهان مرکز کې ناغم په سبل کسې واقعا وشو نه دا کوم مخلوق ده مطلب التا مرګلو نارایا لګواله چې پی ټی آی شیا سنی بای بای نه دا ډیره غټه خبره ده دا کوم مشران دي کوم ایمو فورسز دي هغه نه ډیر مطلب یو غټ وار ده دا نه دا شیا سنی په یوځي دا ډیر غټه خبره ده سیټ وی کنوي نه دا ډیره غټه خبره ده د پی ټی آی مو ورکران نوستي او عہدیداران دي هغه د مطالبات مو سره دند نه ده شوی دند ګوره دند او د ریزلټ بدلول کې ډیر فرق ور کوي کوم فارم 45 مو سره ده لکه کوم مو ایجنټونو راوړه ده کوم ارو ته موصول شوه ده هغه کې ردو بدل شوه ده ارو ته یو قسم ته فارم 45 راوړه ده هغه د مو کوم 45 ته هغه کې ردو بدل کړه ده مطلب دین اورسته حکومت او هغه کې تاسو لیدل شیا سنی ډیره مسالې وي څه کوم دا اوس مطلب ما سیوري ځنه ده پر نه دا وغټه کامیابی ده تاسو وخت شیا سنی ټوله وځي تر غونډي نو اول څه کوم علاقہ کامیابیږي هغه امن محبت ترکه سره کامیابیږي نو ان شاء الله هغه ما سیوري ځنه ده وخت اول کې مو د کومې معنی جوړ شو حمید حسین هغه دا پیغام ور کو ته شیا سنی نن پیوځي دي او متکم مطلب ان سنتیس نا کوم زیات ووټ ملو هغه د سنیانو نه ملو مو اهل سنت وړونو نه ملو نو دلته کسي مو شانه بشانه غوي سوي لوړیو دلته یغوي مو کوم جرګه غه د درنه ته مو راغلیو نو ان شاء الله انده شي به مخ کی څو مو به التا کورونو کو دلته با کو